وی کرامت د چي کرامت وی عزت ته هغه خدای پاک د ولی دعا قبول کی یا د خپل گفتو باسي هغه خدای رښتیا کی یا د مرګ نه پس خدای پاک عزت ورکی نو دې ته شهیدان چې لاړ شي ارواح د خدای دربار ته او د جنت نعمتونه ویني نو دوی به خدای پاک ته وایي چې خدا دا کرامتونه چې ویني چې موږ دنیا ته واپس بوتلې کې چې به شهیدان شو خدای پاک ورته وي نه دا فیصله خو نشته دا بولی وای لما یرا من الکرامه خپل عزتونه بویني نو کرامت عزت ته وای ښا زی ورکول لور ورکول ته نه وای دا خو نه جمدونه باندې سوک ورکول شي نه پس تا مرګ نه او کرامت عزت مرتبه قدر دا د ولی نه کمیږي نه په جون کې نه پس تا مرګ نه پس خو ثابت شي نو کرامت د اولیاء حق ته پس تا مرګ نه او په جون کې خدا کرامت مطلب دانه نه چې تو ورزو سوال تکا یا داوی چې د دړې دانه ذمہواری غشته دا د دې زړو په دوړو خو خبرې ښا جوړول او رغول د خدای په لاس کې دي او کرامت دا قدر او عزت ته وای نو دا غي عزت کې حکمي ناراضي نورم ولا خدای زیات او خطب او قیوم او غوث او قلندر د دې سفیان استلاغان دي که مطلب صحیح نو صحیح دی او که مطلب غلطی نو غلط دی که سو کوئی د غوث مطلب دا دی چې ستا تر رسی او ستا आवाज اوري نو دا غلط دی आवाज اوریدون کې اور رسیدون کې صرف د خدای ذات دی مړ نستا आवाज اوري د دې نه نه تعالی را رسی نه خیر او شر دا پلاس کې نو بعضی سو پیران جاهلان یغی شریعت دی ویل د هر څه معیار شته وره ډاکټر علی وی چې بی بی پاس کی مثلا عالم علی وی چې د مستند مدرسې سند او سبق ویلي او ډاکټر دا پیر او لیډر په پاکستان کې او په دنیا کې معیار نشته هر سړی چې بچ شنه جامې واغسته هو شروع کو بس پیر سے دی هغه په دین نه خبر جاهلی ختم نور زی بازو فرض نه پیژني بس پیر شو نو پیر وای خپل کار وکړي لیوانه یې مونږ یې څه کوو یا لیډر په پاکستان کې د لیډرې معیار نشته کوم سړی لیډر کیږي چې څوک ډیر درو وای او ډېرې پرو پیغندې کوي او ډېر ناشعوره ته وای غلبي لیډر دا د پاکستان د لیډرې معیار نه څه د تعلیم معیار شته نه د اخلاق معیار شته نه د نظریاتو چې دا نظریه والا لیډری نه څوک ډوډۍ یادې غریب یادې او ډېر چغې وای پروپاګاندا کوي هغه وی لیډر دی او کله میراث ته جوړ شي لا لیډر وی لیډر خزه لیډر لوري لیډر دا معیار دی یو سرګوده کی پیر دی وزالته وی پیر دی او بالا کې یو پیر دی د سرګودي هغه مورد شوی د هغه ته عزت ما غوث اعظم کړي غوث اعظم څه ته وي یو ادنا جاهل مورد ته غوث اعظم کوي دا پیر او مورد دواړه گمراهان دي هل پغل دوی جاهلان دي غوث اعظم څه ته وي غوث اعظم همانا لوی فریاد رس خو خدای ذات دی ته په سوال د امانځ کې مونږ ولې وایو یا کنا بدو یا کنا استعين خدای استا عبادت کو خاصتان امداد غواړو نو بل انسان نه امداد نه واړي د دنیا نظام جدا دی جمدونی او خان لورشه مال ټوپک را کمال پیسې راکا د امداد خدا اسبابو خدای یو دنیا روانه کړي د مرګ نه پس خدا اسباب نشته خو بل جهان دی الته خدا نشي ویلي چې مړی مال امداد وکا مړی ځان امداد نشي کولای مړی دې جمدو ته محتاج دی چې خدای سوچته چې ما پس الله سوچت کی ما پس صدقو کی ځکه داغه د عمل دروازې بند دي زموږ خپل پیغمبر دا تعلیم دی چې انسان مرشد داغه د عمل دروازې ټوله بند شي بغیر د درو خبرونه نیک اولادی چې دعا ورپسې کوي یو خپل کاری پریخي صدقه جاریه لکه جماعت جوړ کړي مدرسې جوړ کړي خوف د پاره سخکله لار جوړ کړي پل یا کتاب لیکل علم خور کړي
نو دا غي د علم ورپسې دغه رسی د نیک اولاد په اعمالو کې د دې صدا او صدقه جاریه کې نور دروازې بند دي د عمل نو مړی جمدو ته محتاج ہے جمدی مړی ته محتاج نه دا یاد لاره مړو به سوال نه کوي خدای به سوال د خدای پاک نه یو سړی وی زما یو جاهل خزانه په اخبار پاهنو باندې خولي کا دغمش ناغید ماشوم په پاکه کاغذ او کاغذونه به په لیټرین کې غرزول دي نو ته ګناګار کدای قصدن کړي خو سخته مجرمه توبه دی وباسي نو به کاغذ باندې چې د لیکلو کاغذ یو ټیشو پیپري هغه جوړ د دې لپاره خو د لیکلو کاغذ نه دی ان په غي لیکل کېږي نه پکې دي او یو د لیکلو کاغذ کایتونه پنی لیکل د اخبار په کاغذ ځان پاکول ګناه ده نو د کاغذ عزت ته ځکه دا د علم یو وسیله ده ذریعہ ده د علم د سیس په قدر کې یو سړی وای چې مال منیاش پګل کا افغانه را کړی وای ته کاله مخکې کار ده پاره افغانه ما وخت کې ما ته کړی کار مې کومه افغانه دو کاله پس نه نو مخکې هغه وخت کې هغه به قبول کړي اوس رانه داوا کوي چې شپږو کالو مخکې افغانو قیمت مال اوس راک نه چې وخت قبول کړي دي او دا وخت قیمت په حساب باندې دا غي حق شته د زیاتی حق نشته چاویز کالج کې سبق وای په اخراجات او توفیق منشته د محکمه تعلیم د زکات فند کې زه زکات غشته شم چې ستا توفیق نه او پلار دی غریبي نو زکات غشته شي غسلخانه کې یو طرف ته کمون لګیدلی دی بل طرف ته د شهر دام کول شي خو چې هغه کې ګندګي نیوي هغه صاف شي کنه د ګندګي احساس کی تعالی درځي او د سماعت د پراتی لکه د نسواری ایا نتیازي پراتی او احساس کی درځي نه به خنه او کې نتیازي په کموډ کې کله په دغه سره لاړ شي نو به خیر ده غسل پکې کول شي او 10 پکې کول شي خو خدای چې په کموډ دې سره سر دې کسر ور سره چاوی رحمان بابا وی خکل مخت پکتو کی گناہ نشتا چې نظر کې د صاحب نگی رحمان نو خکل مگ دا لک یادی که دا عالم او دا بزرگ یادی خکل قدار چای که دا لک او دا جینی نو که زرکی دی سویو کنیوی قتل بندی دا گناہ زیتا بنو گوره او که دا پاک مخ عالمی بزرگی خکل خلقی نو خیر دی دا چاوی چې بیا خود تم قتل لواري رحمان بابا سه پیغمبر خو نه او داغه خ مطلب بیانوي غلطه ته ولا راکاږي نو داغه خبره دلیل خسړو صوفي چانه ملګری چې موریدلی چې د حضور پاک بخویم دی یو شاملینم دی بل فریال نوم دی شایمه د حضور پاک رضای خور وا د دې مطلب شایمه حماد شیمان هم دې غلط لیکلې وي د حضور پاک رضای خور وا د حلیمی سعدیه لور وقبلا خو حضور پاک د حلیمی سعدیه تیر او دلو نو شیما دا غینم ده شایمه دې غلط لیکلې شیما نقته وي کولې نقته دا فریال نوم خمانه دې اورېدل دیم څه غلط لیکلې چاہے ما ته دعا کا زمانہ نکلی زما امتحان دے خدای دنیا او د آخرت په دواړو امتحانو کې تا کامیاب کی